زبردست بهترین ډېر ښکلی ډېر ښکلی جی خاوره وی پاکستان جی وی السلام پاکستان علیکم. وعلیکم السلام څنګه یې ښه وایي خاوره یې د سرو ده هر یو کاڼی یې مرجان دی او زه چې پرې مین یم دا ښکلی هغه عزیز وطن پاکستان بهترین بالکل بالکل ډیرو محترمو قدرمنو ښاغلو درنو سپېڅلو امین مشال ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی د خپلې ملګرې کوربنې مسکا صافي سره ډېر ډېر سلامونه او تاسو ته ډېر ډېر مبارکباد د څه دپاره مبارکباد امین مشال د دې ورځې دپاره مبارکباد د پاکستان ورځ دپاره مبارکباد 23 مارچ یعنې 23 مارچ دی هغه ورځ چې یو خوب یو سوچ او یو فکر په حقیقت کې بدله شوه زبردست قدرمنو د ورځ د پاکستان تر سرخط لاندې دا نننۍ خپرونه مو چې در سره را ترتیب کړې ده دا تاسو په خیبر ټي وي او خیبر میډل ایسټ باندې دا وخت نیغ په نیغه ګورئ په کل همه نړۍ کې چې په کم ځای کې هم پښتانه دي د دغه عزیز وطن باشندگان دي په دغه تمه او په دغه امید سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یو چې به راته جوړ روغ او قدرمنو ډېر صحیح سالم یې الله مو راته دغه شانتې تاند لره الله مو راته دغه شانتې خوشحاله او سوکاله لره او مسکا لکه د نننۍ ورځې په اهمیت باندې به هم راځو موږ سره دغه شانتې چې دی خواږه ډېر هنرمندان را سره ناستې دي نو زه به یو په یو باندې چې دی د دې معرفت هم وکړم ځکه چې دا قدرمنو هغه سازنده دي دا هغه وجود بوږنونکي خلک دي چې د چا سرحد نه دی معلوم او څوک چې په خپله شیرینه غاړه باندې د وطن نغمې وایي او د چا په زړه کې چې نفرت نه دی د چا په زړه کې چې صرف او صرف مینه ده بالکل بالکل نو که ستا اجازه چې یو په یو باندې را سره دغه میلمانه کم چې د پروګرام په شروعاتو کې را سره د جی وی پاکستان دغه ښکلی ساز وړاندې بالکل قدرمنو موږ سره په هارمونیم باندې د ښکلې غاړې مالک او زموږ په دغه نړۍ کې قدرمنو داسې هنرمندان ډېر زیات کم پیدا کیږي موږ مشکور یو د الماس ورکزی صاحب ډېره زیاته مو مننه کوثر او تاسو ته پرونه کې هرکلی وایو او دغه شانتې د دوی په خوا کې ناسته د یوه ډېرې نایابه آلې غږونکې سورمینډل دې ته وایي او سورمینډل غږونکي او بیا ورسره د ښکلې غاړې مالک نیاز خان را سره دی نیاز خان صاحب ستړي وشي درته وایو مولانا ټولو ته د 23 مارچ 1940 د قرارداد پاکستان زبردست مبارکي پیش کوم تاسو ستاسو پوره ټیم ته ډېره زیاته مو خوشحاله اوسئ او تاسو ته هم مبارک شي د نه علاوه رباب کې موږ سره دی سجاد فضا سجاد تاسو ته هم موږ پرونه کې هرکلی وایو په خیر او دغه شانتي په تبله را سره ساحل او رفیق دی ستړي مه شئ درته وایو الله مو راته لره قدرمنو تاسو به د دوی نه ښکلې ملي نغمې هم اورئ خو موږ به هسې هم په دې باندې لکه نظر واچو نظر واچو خو امین مشال زه وایم چې اول زموږ لږ دا په سټوډیو باندې نظر واچو هر طرف زه ګورم شنه شنه ښایست دی لکه فلاورز تاسو ګورئ شین او سپین رنګونو سره ډېر ښکلي فلاورز لګېدلي دي زموږ سټوډیو چې دی ډېر ښکلی تنظیم شوی دی هر طرف تاسو کتلی شئ 2 کلر کې زموږ سره دا بیلونز هم پراته دي او نور هم داسې څیزونه دي چې ماته ښکاره کېږي او ډېر ښایسته خوراک ته نظر پرې ونیسي په خوراک مې نظر دی سپینه او شین چې دی نو ګلاب جامن هم پکې پروت دی او بالکل او ورسره بهر چې دی دغه شانتې نرۍ نرۍ او ښکلی باران هم دی دا دی خو نن ټیک ټاک دویم ورځ ده چې وریږي قدرمنو او ډېر زیات خوندور باران تاسو را سره مخامخ په کورونو کې ناست ځان چې دی نو چای نه پی نه پخوئ او دغه شانتې به زموږ او ستاسو دغه کاروان مخ په وړاندې باندې روان وي قدرمنو په دغه تالار کې به تاسو ګورئ چې زموږ سره به ډېر درانه او خواږه میلمانه راځي او نن به موږ تاسو سره اچیورز هغه در وړاندې کوو چې یعنی د هغه ریاست چې چا یې تصور نشو کولی او بیا که موږ دغه شانتې د برصغیر پاک و هند هغه تاریخ لږ راولټو چې چېرته کې لکه د ژوند تېرولو اړه سوچ د مسلمان بیا نه کېده ظلمونه او دغه ورځ چې دی نو یو محفل کې ناست وم نو موږ هسې چې دی په وطنیت بیا دغه شانتې په انسانیت په دې باندې خبرې کولې نو یو تن پکې لکه ډېر داسې د مایوسۍ خبره وکړله که نه نه مړه داسې دی او دا خو که یو ریاست ټول چې دی نو پاک و هند نو هم به دغه شانتې امن او سوکالي وه او دا به داسې نه وه نو ما یې ګوره د دې ژوندي مثال زه تاسو ته ښایم
ژوندی مثال په داسې شکل کې چې موږ به د کشمیر ته وګورو صحیح ټیک ده او موږ به د فلسطین ته وګورو نیاز خان صاحب چې لکه هلته کې ژوند څنګه په ګرانه تېرېږي ښه نو داسې ژوند زمونږ هم بالکل او ښه ده. بالکل نو موږ چې دی زمونږ لکه د پلار نیکه او دغه شانتې زمونږ د مشرانو د کوششونو او بیا د منټو پارک کوم چې اوس د اقبال پارک په نوم باندې یادېږي مینار پاکستان چې چېرته جوړ دی نو دا ټول چې دی لکه اعزازات دا زموږ مشرانو سر ته ځي او زموږ مشران سره ماشومان ښځې چې دی هغې هم ډېر قربانۍ ورکړې دي نو هله بیا دا ښکلی ملک چې دی دا رامنځته شوی دی او دا ډېر ښکلی خبره تاسو وکړل چې مسلمان کوم چې هغه وخت په اکثریت کې خو هغې ته لږکي او مطلب اقلیتونه کې ورته ویلی کېدل او هغې ته هغې حقونه نه میلاوېدل نو اواز پورته شول او ویل کېږي چې کله انسان خپل حق دپاره اواز پورته نه کړي همدغه شان پاتې کېږي خو اواز پورته شول یو خوب کتلی شول یو فکر رامنځته شول او هغه بیا په حقیقت کې ډېر په زر په طریقه باندې هغه بدله کړی شوه موږ به نن چې دی د اتحاد تنظیم او یقین محکم په دې باندې خبره اتره کوو داسې ده چې بیا به د دې اړخ ته هم راځو چې لکه د پاکستان دا مطلب اکثر مونږ قدرمنو ګورو داسې چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله لکه دا لا اله الا الله په بنیاد باندې دا وطن څنګه په وجود کې راغی او د دې نن دا مقصد څه دی نن مونږ په دې ټولنه کې که ژوند کوو نو لکه زمونږ ذمهوارۍ څه دي صحیح ده او څه زمونږ داسې غلطۍ دي چې هغه نه کوو د هغې نه لږ په شا شو چې زمونږ دا ژوند چې دی څنګه د ترقۍ په لور باندې روان دي چې دا دغه شانتې نور هم د ترقۍ هغه بام ته ورسي چې که د دنیا نن سترګې ما ته رابرندېږي او زه ورته د اټم بم دغه یو تصویر ښیم چې ګوره ته خو قدم رالې خو ګوره قدم دې په خیال اخله ټیک ده نو په دې کې قدرمنو مونږ که د تنظیم اتحاد او یقین محکم اړخ باندې به خبرې ترې کوو نو ګوره اتحادو په مسلمانانو کې د یو تنظیم په شکل کې راټول شول یقین ورسره په ځان محکم یقین نو ځکه چې دی یو آزاد ریاست جوړ شو ځکه چې دی نن مونږ او تاسو چې دی په دې وطن کې ژوند کوو ارامتیا لرو ورسره من مشال زه یو خبره ویل غواړم چې دا نه صرف د پاکستان دپاره د خوشحالۍ او د مبارکۍ خبر ده بلکې کتونکو دې سره سره چې موږ وګورو څومره افغانان چې دلته اوسېږي یا دې سره نور چې څومره مهاجرین ریفیوجیز دلته اوسېږي هغو دپاره هم یو ډېر لوی خبره دی هغو دپاره هم یو سرپناه یو شلټر ورته میلاو شو په دې به موږ نور هم خبرې ترې کوو څنګه چې امین مشال وویل موږ سره میلمانه به هم وي هغو سره به هم خبرې ترې کوو تاسو چېرته مزه یو ځلې بیا تاسو ته د دې ورځ مبارکۍ ورکوو یو وړې شان دمې طرف ته ځو ډېر ښکلی ډېر زبردست قدرمنو د دمې نه پس درته یو وارې بیا ستړي مشي وایو د ورځ د پاکستان ورځ ده د 30 مارچ او بیا د هغې ورځې یادګار د کال
1940 یادګار بالکل. په کومه ورځ چې د تیږې ایښودو لپاره دا پریکړه وشوه چې یو ریاست جوړیږي قدرمنو، او د هغه ریاست د جوړولو دپاره د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د سند او دغه شانتې د لاهور مشران هغه را یوځای شول چې په هغې کې زه د پښتونخوا دغه دوه نامې خامخا په جار باندې اخیستل غواړم، سردار عبدالرب نشتر او ورسره سردار اورنګزیب، چې په دغه قرارداد کم چې مولوي فضلحق صاحب وړاندې کولو په هغې کې ورسره موجود وو. نو دا هم قدرمنو د پښتونخوا دپاره یو لوی د اعزاز مقام دی چې زموږ د پښتونخوا کم مشران دي نو دا د ازادۍ په تحریک کې په هر دغه شانتې فورم کې موجود پاتې شوي دي. بالکل. او د نننۍ ورځې قدرمنو په دغه تالار کې زموږ سره د مېلمنو بیا راتګ کیږي. مېلمنو سره زه وایم چې څنګه زموږ کتونکو کتلی شي ماشاءالله زموږ په دې ټیبل باندې دومره دا کپونه پروت دی، دا د څه نمایندګي کوي، دا د همدې نمایندګي کوي چې زموږ په دې پاکستان کې او بیا بالخصوص په دې خیبر پښتونخوا کې داسې استعدادونه، داسې ټیلنټس دي کوم چې تاسو ته دا وړاندې کړي دي. دا موږ دپاره اصل کې یو شان ډالۍ دی چې داسې قابل کسان پکې شته او بیا چې داسې قابل کسان هغه نجونې وي، جنکۍ وي، نو دا ډېر لوی خبر دی. زه اول خو دوی ته او بیا د دې والدین ته ډېر زیات مبارکي ورکوم چې داسې پیغلې هغې برابر کړي دي، ټیلنټ تیار کړي دي چې هغه نه صرف تاسو دپاره د خپل مور پلار دپاره بلکې ورسره چې دی قام دپاره، پاکستان دپاره او بیا انټرنیشنلی ټول نړۍ ته دا میسج، دا پیغام ورکوي چې راشئ وګورئ پاکستان کې داسې نجونې، داسې ټیلنټډ جنکۍ او موږ ورته په ویاړ سره په احترام سره ولاړ یو. داسې کسان هم شته. نو موږ د دې پیژنګل به تاسو سره وکړو. نن موږ سره په سټوډیو کې د سکواش پلیئر کوم چې نیشنل پلیئر دی، یو خو دواړه خویندې دي، دا ډېر لوی خبره ده چې ماهنور دی، وړه شان ښکلی شان کیوټ شان جنۍ دلته ناست دی. ماهنور تاسو پرور کې هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یاست تاسو؟ زه ښه یم، تاسو څنګه یې؟ څونه کیوټ اواز دی ماشاءالله. چې دا ته ښه که نه دا ډېره زیاته ښه خبره ده. نو دی بخني امین مشال ماشاءالله دی چې د سپورټس پرسن دی. زه حیران وم چې لکه دا ماشومه چې راغلی ده نو لکه دې څه به خبرې څه کوو. هغې چې کله خبرې شروع کړلې نو ما نه یو دوه خطا کړل چې لکه زه به څه وایم. او ورسره ماشاءالله الله یې د بدو سترګو لري. هو ورسره څنګ ته مهوش د هغې خور چې دی هغه هم نیشنلي سکواش پلیئر دی. نو تاسو ته هم پرونه کې هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. څنګه څنګه یې مهوش؟ ښه یم، تاسو صحت دې ښه دی قدرمنو. او د دې نه علاوه زموږ سره په دغه ټولنه کې د ادبیاتو د دنیا سره تعلق لرونکي زموږ خویندې هم موجود شته او دا هم ډېره زیاته د ویاړ خبره ده چې په انګریزي ادبیاتو کې قدرمنو دلته کې زده کړې کیږي، د هغه ادبیاتو د هغه تعلیم زده کړې کیږي چې سر سید احمد خان د علیګړ چې کوم تحریک ایښودو دی د دې مقصد دپاره ایښودی چې په دې ټولنه کې تعلیم عام شي او چې کله په یوه ټولنه کې تعلیم عام شي نو هله هغه قام چې دی د ترقۍ پر مخ باندې هغه تلی شي. نو د سر سید احمد خان د هغه تیږې او د هغه کوششونو یوه بله چې کوم ورورکې دی هغه موږ سره دلته کې موجود دی. د آسیا ایمان جمیل په نوم باندې چې د یو کتاب خالقه هم دا په انګریزي ادبیاتو کې خپل زده کړې ترسره کړې دي، د ځان سره په پروګرام کې شریک وو. السلام علیکم میډم. وعلیکم السلام. ستړي مشي درته وایو. الحمدلله. څنګه تاسو ښه یې؟ شکر دی تاسو ښه یې؟ الحمدلله. څه به وایې د نننۍ ورځې په مناسبت سره ستاسو نه شروعات کوو، بیا به دغه شان دی چې دی نور ملګري هم راسره پکې خپلې خبرې شریکوي. نننۍ ورځ د پاکستان او بیا که دغه شانتې موږ د اتحاد او تنظیم یقیني محکم موضوع ته راشو، څه لرئ زموږ په دې ټولنه کې نن د څه ضرورت زیات دی؟ ډېره مننه چې تاسو ماته خبرو کولو موقع راکړو، دعوت هم راکړی دی. فرسټ اف آل نن ورځ په حیثیت سره چې زه خبره کوم نو زه ډېر فخر محسوسوم چې زه داسې جنکو کې ناسته یم بلکې تاسو مرد هم یې نو وچ از ویری پراؤډ مومنٹ فار می چې ماشاءالله موږ سره زموږ چې کوم هوسټ ده ینګ جنۍ ده اینډ د دې کې ټیلنټ کمې نشته. بیا چې ما سره دې سایټ ته زه ګورم نو ډېرې وړوکي ماشومان دي، فخر پاکستان دی. یس او فخر پاکستان دی ځکه چې دس از دا زموږ فیوچر دی او د دې مور پلار ته سلوټ کوم چې داسې تربیت د جنکو کوي
ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیفینیټلی د پاکستان دپاره یو ډیر فخر مومنټ او خاص طور کې خیبر پښتونخوا کې چې چېرته خلک دا ګڼي چې جنکۍ چې هغه شاته پاتې وي یا دا ګڼي چې موږ پښتانه چې یو هغه جنکۍ یا ښځې په کور کې بندې ساتو یا دا ګڼي چې موږ ته مواقع نه وي ډیفینیټلی دا د هغه یو نو جواب دی موږ پرنګې ټولې جنکۍ راوتي یو د خپل ملک قوم ترقۍ کې د خپل کلچر او د خپل ریلیجن مطابق موږ چلو او ملک قوم ترقۍ کې یو اهم کردار ادا زبردست بالکل یقینا او څنګه چې تاسو ویلو دې لپاره او بلکې د دې مور پلار دپاره دا ډېر لوی د اعزاز او د فخر خبره دی مهوش څه فیل کوئ تاسو ماشاءالله نیشنلي تاسو پلیئر دومره تاسو کپونه ګټلي دي تاسو که څه احساسات دی څنګه مو پام وشو په دې سکواش طرف ته جی زه ډېر پراؤډ فیل کوم چې زه اوس دلته ناست یم ایز ا موږ په نیشنل تاسو پلیئر پراؤډ فیل کوو جی تھینک یو ایز ا نیشنل پلیئر زه دلته موجود یم او زه ډېر پراؤډ فیل کوم او زه ما دا سټارټ داسې اغوستی زما فادر پلیئر و کرکټ به یې کولو اوس بیډمنټن پلیئر هم دی دپاره اور دا دی چې ای ډېر شوق سپورټس دپاره خو ای سره دونه فاینانشلی ډېر پرابلمز و هغې ته نو دا و چې ټیوشن به خول ای سره مطلب کم انکم به راتلو ای نه به سپورټس دپاره هم لږ وباسل زبردست دا ده چې هغې سپورټس ته ډېر توجه ور بس مونږ هم کینو زموږ ټول فیملی مطلب زما فادر زه زما رور ما نه کم مشر دی هم سپورټس پلیئر دی سکواش کوي زما وړه خور هغه هم سپورټس پلیئر دی زبردست زبردست داسې زموږ سټارټینګ وشو ډېر ښکلی او امین باشا زه د دې خبرې نه ماته یو ډېر ښکلی میسج راوړاندې شول چې یو انسان پکار دی کار وکړي ژوند کې اقتصاد هم ضروري وي اکنامکس سره چلول هم ضروري وي ارننګ هم پکار دی خو بیا هغه خپل خوب چې دی د هغې کوم ډریمز چې دی هغې کوم هدف دی د ژوند هغه پکار نه دی چې کله هم پرېږدي ګیو اپ پکې پرېښودل نه دی نو لکه څنګه دی وویلو چې ټیوشن به کولو خو ورسره چې دی د هغې ډریم چې و هغه مخ په وړاندې وړل او بیا ورسره خپل ماشومان هم په دې فیلډ ته راوستل دا ډېر لوی خبره دی نو موږ ډېر خوشحال یو تاسو او دا قدرمنو داسې ده چې په ژوند کې د ټولو نه ګران عمل هغه دی چې انسان لومبې یو کار ته ملا تړي او د هغې شروعات کوي موږ سره که دا سازنده مخامخ ناست دي نو زه دا باوري یم الماس استاد چې دا هارمونیم دا لومبې چې کوم تاسو غږو دا به ډېر زیات ګران و یاره ګران خو خدای سره ځي په محنت باندې هر یو کار کوي دا حقیقت وایه د ازادۍ نغمې وایه دغه شانتې محفلونو ته ځئ څومره ښه درته لګي بس د خوند خبرې دي ټولې نو او دا قدرمنو استاد یو خبره وکړي چې د خوند خبرې دي نو د خوند خبرې د خوند په ځای کې را پیدا کیږي چې انسان په خپله خوندوري هغه سره دغه شانتې په ټولنه کې هغه خلک هم چې دی د هغه سره اټومیټیکلی راځي نیاز خان زموږ سره موجود دی او نیاز خان چې دی نو ډېره ښکلې غاړه هم لري او نوموړی سندرغاړی دی قدرمنو او بیا د موسیقۍ د هغې زده کړو حد ته رسېدلی دی چې په هغې کې د تصوف هغه راګونه چې دي نو دی په خپل سورمنډل کې هغه غږوي نو دا ډېره زیاته د خوشبختۍ خبره ده چې تاسو د موسیقۍ بیا په خاصه توګه زده کړې کړي دي دا راته ووایې که پاکستان نه و آزاد شوی دا قرارداد نو وړاندې شوی نو ګڼئ چې ګنې لکه بیا به موسیقاران هم دومره په ازادۍ سره دوی په دې ریاست کې ژوند کړی وی ځکه چې دا ظلم چې و نو دا په مسلمانانو په ټولو باندې دا نو چې دا موسیقار دی دا نو چې ګنې یاره دا پلیئر دی دا نو چې دا رایټر دی او دا نو چې ګنې دا صحافي دی بالکل د موسیقۍ تاسو خبره وکړه الله تعالی خو لومبې په دې ملک دا ډېر احسان کړی دی چې د مسلمانانو ملک یې جوړ کړی دی بالکل او دا هغه موسیقي ده چې نن نیاز خان سره دی کې دا د نوابانو د اورېدو وه عام فهم خلکو دا نه د اورېدلې دا نن چې دا تاسو په ټي وي باندې په زرګونو ټوله ډېره ښکلې خبره تاسو وکړه یعنې مطلب دربار به لګېدنو موسیقي به وه موسیقي د انټرټینمنټ یا د خوند هغه ټول څیزونه چې هغه به اعلی طبقې خلکو سره چا سره چې به وسایلو یا حکمرانی به ورسره او هغه چې پاکستان جوړ شو نو هلته هم هغه موسیقي آزاده شوه زبردست کور کور کوڅې کوڅې ته ورسېده حالانکې بیا هغې کې داسې استادانو چې هغې ته ویې چې دا ستاسو سندرې به په ریډیو غږېږي ای بیا ریکارډینګ نه کولو اوس بیا عام خلک هم اوري نوابان پې نه اوري نو دا هغه کنټریبیوشن دی د پاکستان د جوړېدو
او دا هغه ځای نه چې کوم آرټسټان راغل استاد امانت علي خان دی زما استادان دی استاد فتح علي خان حامد علي خان نصرت فتح علي خان دی مهدي حسن دی نو هغې بیا په ټوله دنیا کې نوم پیدا زبردست چې پاکستان جوړ شو یقین وکړه تاسو چې کومې خبرې وکړلې او دا زه په حقیقت کې وایم چې زما دا وجود یې داسې راولاړ موسیقۍ نه هم د غلامۍ زنځیرونه لرې کړل میډم نیاز به یې ډېره ښکلې خبره وکړله چې ګوره لکه دا به هم صرف نوابانو اورېدله دا به هم صرف چې دی نو په دربار کې لګېده یعنې د موسیقي چې دی دم قید شوې وه بالکل بالکل او مونږ چې څنګه ګورو چې موسیقي یو ایکسپریشن دی او دا ټول مونږ آرټ چې مونږ ورته وایو لټریچر ورته مونږ وایو یا ورته مونږ ایون سپورټس از ان ایکسپریشن دا ټول ایکسپریشنز وي او دا د ژوند دپاره ډېر ضروري خبرې وي او چې مونږ ګورو چې لایک زیاتره زموږ ایگزیکټلی دس از فنون لطیفه او د دې د وجې مونږ ډېر مطلب جرمونو نه یا مونږ ډېر چې یس غلط کارونو نه بچ پاتې شو او یو پیس طرف ته امن پیلاوو نو ډیفینیټلی زبردست مانور به وي ورېږه مانور به وي چې نه نو لکه دا تاسو ټوله خبرې وکړلې او لکه دا زه همداسې اخوا دې خوا سکیپ را سکیپ کړم مانور به یو ښکلی شان سندره به هم اورو سندره نه ملي نغمه به ترېنه اورو ډېر ښکلی غږ لري خو داسې کار کوو چې وړه شانتې دمه کوو بریک اخلو او د هغې نه پس چې رالو نو بیا به تا سره اول خبرې کوو او بیا به رستانه چې دی نو ښکلی غږ هم اورو ښه صحیح ده او که په شیبو باران وي که په شیبو باران وي زما په خپل جانان باور دی را بشي نه ډېر ښکلی خوندور باران وریږي او دغه شانتې ورځ د پاکستان را جوړه ده هنرمندان دي را سره مانور ده را سره مانور څنګه یې ته څومره ښه یې نو بیا هم لکه دا ډېره ولې مانور دا وایي چې دومره ښه ولې یې هغه ماته نشته پته خو بس ښه دا په دې ورځ ولې دومره ښه او خوشحاله ولې زبردست قدر تو چې په سویم کلاس کې سبق وایې زه 5 کې هو ماشاءالله ماشاءالله ښه دا ووایئ چې دا کله چې تاسو دا سپورټس طرف ته ځئ نو دا بیا ستاسو سټډیز خو ډسټرب کوي نه ډېر ډسټرب کوي کله چې ایگزامز وي نو ډېر مشکل وي چې سپورټس هم ایگزامز دواړه یو ځای چلو که نه نو بیا زه کله کله سپورټس ته لږ زیات انټرست نه لرم ایگزام ته لږ دا وایي چې د ورځې پریکټس څومره کوئ زه لږ دې څنګ ته ځم زما ډېر نه مانور دا وایي چې څومره پریکټس څومره ټایم ورکوئ ته خپل دې سپورټس ته 1 hour یو غنټه صرف فزیکل 2 hour 2 hour د دې ماشاءالله د دې غږ دومره ښکلی دی په ما دومره ښه لګي امین مشال او دا څنګه چې موږ د بریک نه مخکې هم دا خبره وکړل چې دا ډېر ښکلی غږ لري یو ملي نغمه به موږ ترې اورو ملي نغمه به ترېنه اورو صحیح ده مانور اورېږه میډم څه وایې زموږ داسې ګلالي چې نن دا دومره خبرې کوي او دا دومره بولډنس دا څنګه لکه پیدا کېږي ځکه چې زه غواړم زموږ په کلو بانډو کې هم دا پروګرام ډېر خلک ګوري زموږ په کلو بانډو کې دا هم یو المیه ده چې زموږ بچي چې کله خبره کوي چپ شلکه مشرانو مخکې خبره کوي نو موږ دومره یېرولي دي چې هغه په خپل کور کې خبر نشو کولی ګورئ مانور موږ قدرمنو د دې مثال لپاره هم راغوښتې ده چې یو خو به د دې نه موږ ښکلې دغه شانتې ملي نغمې اورو او یو دره ته ووایي چې لکه د ماشومانو دا ذهن سازي د دوی تن سازي
دا څنګه لکه ښه کیدی شي؟ امین ډېر ښکلی سوال مو کو او زه به وایم چې څنګه د دوی مور پلار دي داسې چې زموږ معاشره کې نور مور پلار هم پیدا شي او جنکۍ پیدا شي د هغوی په پیدایش باندې خوشحالي کوي او د هغوی تربیت یو میشن او یو ویژن سره کوي هغوی له یو میشن ورکوي دا ورته ذهن کې ناشي وي چې تاسو لا به فوراً پیدا شي جهیز ورته جمع کړي او د واده فکر یې ورته یوسي په کومې چې تاسو لیکم کړی دی ایگزیکټلی چې په کومې ما لیکم کړی دی د دغه کتاب کوم که حواله پکې ورکړې چې هغې کې تاسو لکه څه د هغې نوم بالکل نو چې کوم زما کتاب دی هغې کې هم پرنس هو ډسټراید ما لایف هغه شهزاده چې زما ژوند یې ړنګ کړو نو هغه چې کوم کتاب دی هغې کې هم همدغه تھیم دی چې جنکۍ پیدا شي نو فوراً یې د واده فکر شروع شي بالکل او هغه چونکې موږ ګورو چې دا زموږ د ملک قوم سرمایه ده دوی به مخکې ځي دا چاهے په موسیقي کې ځي چاهے په سپورټس کې ځي د ملک قوم نوم به روشن کوي او مور پلار به هم په فخر کوي ملک قوم هم په فخر کوي نو ډیفینیټلی موږ ته پکار چې موږ داسې جنکو تربیت وکړو او چې داسې جنکې وي نو موږ ته ډېر کم وخت کې په پاکستان ډېر اوچت مقام باندې وي ډېره ترقي به وکړي نو ویچ از ویری امپورټنټ مانور دپاره په شریکه توګه باندې اول خو چې دی نه ډېر زیات کلیپینګ ډېر دا کلیپینګ مې ته ستا د ملي نغمې د وړاندې کېدو نه مخکې وکړو ځکه چې موږ ته خو پته ده موږ ته او د دې غږ ماشاءالله یو بورډنس ورکې دی او څنګه چې تاسو وویلو ایمان چې دا اصل کې د والدینو کار وي چې هغه خپل اولادونو ته یو زمینه یو پلیټفارم ورکړی وي آزادانه چې د هغې کې کم ټیلنټ وي هغه بهر راشي بغیر د سیاره او بغیر د څه ډر وغیره نه خو نو مهنور کومه ملي نغمه به تاسو موږ ته وایي قائد اعظم تیرا احسان تیرا احسان ہے احسان نو استادانو ملګرو تاسو دې ورسره چې دې په دغه کې ورسره شریک شئ ښه یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان تیرا احسان ہے تیرا ہر سمت مسلمانوں پہ چاہی تھی تباہی ملک اپنا تھا اور غیر کے ہاتھوں میں تھی شاہی ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا یہ سوچا جو تو نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ اقبال تیرے خواب میں جادو تھا نرالا ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا فرمان اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان بس ډېر ښکلی ډېر اول یو کلیپینګ خپل مانو ته او بیا زموږ میوزیک پلیئرز ته چې دومره ورسره هماهنګي سره او ښکلی پلی کړل ښه مانو دې نه دا مخکې وایه چې ته داسې موسیقارانو سره ویلې وه
نه کلم نه نو کلم نه. دا ډیر مشکل کار وي څنګه دا نه سکول کې معنا ډېر مشکل کار بیا دی. سکړي سکول کې ها. دا مډل مغسته ها دا میډل پس کې اغسته پر نات کمپټیشن Very good. زبردست نیاز خان د دې په حق لا سوای ول تاسو نه اورو زه دې ماشومې کې هغه خپل ځان وینم چې داسې ماته استاد بڑے فتح علي خان په ریډیو پاکستان کې پیښور ته اډیشن لراغه مال حوصله را کړې ونه زه دې ته داد ورکوم دومره سور کې او د ماشومانو ذهانیت د حوصلو سره جوړي ذهانت د پیسو سره نه جوړي بالکل دا حوصلې دي زبردست د حوصلو سره او د شاته تپی نه وي دې سره د داد جوړیږي نو زما هم ورته خیال و ما وایي ماشاءالله د دې ذهن څومره ښه دی که دا زه ما نه خو به نیمه جمله ختم شوی وم. بل ګوره هغه وسره چې دی جوش کې راتله جوش کې هم راتلله نو لکه دا ډیر ځکه خبره ده درته وایي چې په کومو ځایونو کې داسې لکه کمپټیشنز کې برخه اخلي سکول کې خپل علاقايي چې کم کمپټیشن زی میلاد هغه کې ډېر ښه ډېر ښه مهوش دا وایي چې ستاسو سپورټ څومره دی خپل د ګل پشان خور سره ډېر دی دا خو زما دونه خوښه ده دې سره زه همیشه ناسته یم ناز چې م کله وي ناز چې م کله وي بس ناسته یم ورسره اورم او کله داسې هم راته وي زه ورسره هغې کې هیلپ کوم سکواش کې زه کوچ ورسره هیلپ کوم اور دا ده چې بس ستاسو هم د موسیقي سانګز وغیره طرف ته یا نعت ته داسې دلچسپي شته کله مو کړی یا نه بچپن کې زه چې د دې عمره ما هم کول خو دا ده چې بیا سپورټس او ایجوکیشن او دا بس دې کې زه مصروفیات ډېر زیات شي او بل اسیا میم چې په کور کې داسې ښکلې ګلالي انټرټیننګ ماشوم وي نو هغه کور به څومره هغه بورکي ګلالي هغه کې به څوک څه بور شي ایگزیکټلی یو خو کور کې چې جنکې وي نو already رنګینې وي بالکل. چونکې حسن ښځو سره وي بالکل. نو هغه کور چې کوم ښایسته لګي نو هغه د جنکو ذات سره او بیا چې دا نه ښکلې ښکلې جنکې وي بیا دا نه ښکلې نغمې وي او سپورټس کوي نو ډیفینیټلی ډېر زیات خوشحالي به وي هغه کور کې زما په خپل کور کې زه دا ګوره یقیني ده ما زمونږ بچي دي په کور کې دا وخت کې دي چې څوک ګوري ومه خو زما په کور کې اوريرونه چې دي هغوی ته ډېر پام زه نه کوم زما چې دي اوريري زما ډېرې زیاتې خوښې دي ځکه چې هغې یو خو د په نیمه خوله خواله راځي مینه دومره درکوي او دومره د مینې ډک ذات یقین وکړئ بس غوسه قربان نه کوي نه 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 بالکل هم نه زمونږ کور کې چې دی نو زیرو ټولرنس نه دا قصه چې دی خو مزیدار مونږ چې دی نو تشدد د دې نه بالکل دا قصه قطاره ټول پرېښې دي په ما باندې پچا نو پتا چې غوسه نه کوم په ډول پچا مهوش دا وایي چې سپورټس ګرلز یې تاسو خوراک څه کوئ تاسو خوراکونه کې څه سپیشلټیز دي بس دا ده چې پاپا او دا مونږ ډېر مطلب هر څه خوراک فوډ ته ډایټ ته لاسه مطلب ښه فوډ هر څه راله کوي چې پلیئرز یې مونږ له خو دا هر څه ضرورت دی چې دا ته ونیول شي مونږ څنګه مطلب گیم وغیره کوو او چې تاسو ښه خوراکونه کې نو څوک به کې دی خو سپورټس ګرلز دي او پکار هم دی چې ښه صحت ولري ځان ښه ساتئ صحتمند وساتئ او بالکل ډېر ښه او داسې دا قدرمنو چې زمونږ په دغه ټولنه کې لکه ډېر داسې خلک شته چې هغه به یعنې د مایوسۍ اړخ ته ځي لکه په یو ځای کې انسان چې دی ته نشي ویلی چې هغه مکمل دی بالکل څه نه څه ځای کې انسان د هغه د غلطو اړخ ته ځي هغه د مایوسۍ اړخ ته ځي هغه د نفرتونو اړخ ته ځي او مشکلات راځي په ژوند زه د اسیا میم نوم دغه پوښتنه کومه چې درته ووایي لکه هغه خلک چې هغه کیدای شي په څه نه څه ډول د دې معاشرې نه خفه وي د دې اقتدار نه خفه وي د دې انوایرمنټ نه خفه وي د هغوی د ځان سره شاملول هغه څومره ضروري ده څرنګه کیدای شي ځکه که دغه خلک موږ د ځان سره پخلا نه کړل معاشره کې بیګار نور هم سیوا کیږي چونکې غم او خوشحالي یا خفګان او خوشحالي دا د ژوند حصه ده مونږ نشي ویلی چې ټول عمر به مونږ خوشحاله یو یا ټول عمر به مونږ خفه یو دیز ار ایموشنز چې هغه به مونږ لایف کې سایملټینسلی چلی خو هغه ایموشن صحیح طریقې سره ډایورټ کول نو هغه ځان بیزی کول چې ځان انسان بیزی وي چونکې دا زندگی یو ځل ده ټیک شو دا وخت بار بار نه راځي چې اوس د دې کوم وخت دی نو زه ډیفینیټلی دې ته چې ګورم نو زه خواهش لرم چې کاش ما خپل ځوانۍ کې یا بچپن کې داسې دومره ما انویسټمنټ کړی ډیفینیټلی نو ما به ډېر غټ مقام ته به رسېدلی نو جن یو ځل وي دا وخت ښه طریقې سره یو نو تېرول پکار دي او وخت بالکل ضایع کول نه دي پکار په نفرتونو کې په غیبتونو کې په د بل خپې وهلو کې جایدادونو معنی څنګه چې پښتانه جنګونه کوي چونکې دا ژوند روان دی د دې خوشحالو طرف ته روانول پکار دي او دا سوچ پکار دی مثبت طریقې سره چې هغه کې موږ ځان هم خوشاله ساتو خپل معاشره هم خپل ذات
د وجې هغوی ته یو نو یو سکون ورکوو یا امن پیلاوو او بیا د خپل معاشرې نه چې اوس خپل ملک کوم او بین الاقوامي سطح باندې هم نو ډیفینیټلی زه به وایم چې کم تن خفه وي نو دیټس نیچرل خفګان به یو ټایم کې راځي خو موږ ته پکار دی چې موږ او هغوی ته هم پکار دی چې هغوی خپل خفګان بیا ډایورټ کړي دومره ورکړي همت وي دومره پکې پازیټیویټي وي چې هغه ډایورټ کړي مایند او بیا ځان انګیج کړي او زه به ډیفینیټلی مېمش ته نه هم تپوس کول غواړم if you allow ضرور چې څنګه سپورټس وي موږ سپورټس کوو نو چې دا مایند او ایموشنز ډېر کنټرول کوي او ډېر پازیټیو طریقې سره بل طرف ته یو سپورټس کې انویسټ نو مېمش تاسو څه خیال لري چې آیا دا سپورټس تاسو ایموشنز سره لینک دی دا تاسو ته کوم طرف ته تاسو ایموشنز ووزي تاسو چې کوم جذبات دي مطلب اوسه در کې ډېره راځي که نه تاسو کنټرول کولی شي بیکاز اف سپورټس سپورټس د وجې سره پهله خو دا وه که نه چې زه وړه وم نو ما به زر په ژړا شم یا زر غوسې کې رالم یا داسې څه نو سپورټس دا و چې زما سټرس به بالکل اخوا کو زه به دومره ریلیکس به شوم بالکل مایند بل چېرته لاړو بس سپورټس ډېر سټرس ریلیف کوي او غوسه نه راولي او کام مطلب یو ډېر زبردست مېوش تاسو څومره پریکټس او وخت ورکوئ خپل دې فیلډ ته جی زه سکول خو هغه خو سهار کې سکول ته لاړ شو مازدیګر چې راشو نو نه علاوه جی مازدیګر چې راشو نو سکواش ته لاړ شو 2 غنټې موږ فزیکل کوو یو ځای موږ دواړه یو ځای بس خوریانې لینک یو ځای به سر چېرته ګرځو لګیا فزیکل کو سکواش کې 1 غنټه ټریننګ له کم زموږ کوچز دي طاهر سر نعمت سر علمزیب سر دي ټول موږ ټریننګ راکوي یا موږ سیلف هم کوو لګیا یو بس زبردست او دا روټین جوړول دا هم ګوره قدرمنو په ژوند کې ډېر ګران کار دی الماس استاده ستا غاړې ته راځمه اول یو پوښتنه کول غواړم تاسو هم سپورټس کله کوئ څنګه چې دا ماشومه ډېر ښکلې خبره وکړل چې دې سره انسان منټلي بالکل صحتمند پاتې کېږي ډېره ښکلې خبره ده او د صحت لپاره دا ډېر ضروري خبرې دي او نو موږ په کلو باندو کې دا وي تا وي کله کرکټ یې کوو به زمونږ خو بچې دي نو نیم جن په ډواډب کې تېر شوی دی کتکتې او دا چې دی بیټیګر هم نه نو هغه خو نه نیاز صاحب هغه لوبې یو اړخ ته دی بیا ولې چندرو مو کوله یقین وکړه ګوره دا یوازې ګوره ستاسو فیلډ نه دی زم یو ټورنامنټ هم پکې کول پکار دي چې څوک پکې ګټي کرکټ فوټبال دا بالکل او دا چې کوم کې پړې دا وطن لوبې دا ژوند ښکلا ده صبر راته وړاندې کوئ سر جی یو ملي نغمه به وړاندې کوو دا به ښه شي دا به خوندو کی بسم الله سنما پختن دا زمامینا د خیبر پسر پرت دا زمامینا ستا پسترگو باندې هر خپلی تگورم پول چې عجیب دا زمامینا تل پرداریو د وطن د سرحدونو زلمی موږ یو د غرونو زلمی تل پرداریو د وطن د سرحدونو زلمی موږ یو د غرونو زلمی د پاکستان د خوشحالو د ارمانونو زلمی موږ د غرونو زلمی د پاکستان د خوشحالو د ارمانونو زلمی موږ د غرونو پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پدنګ غرو کې وسو دشت مېرو کې وسو د خر بازار لري د غرو سرو کې وسو یو ازمري ننګلي مونږ د ګړم غنو زلمي یو ازمري ننګلي مونږ
پاکستان د خوشحالو د ارمانونو زلمي موږ د غرونو زلمي پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد تن مو قربان په وطن برګور دی مو کفن تن مو قربان په وطن برګور دی مو کفن دا غارمان زمونږه چې په وطن شو دفن دا غارمان زمونږه چې په وطن شو دفن د شهادت ګیو مونږ د جامونو زلمي د شهادت ګیو مونږ د جامونو زلمي مونږ د غرونو د پاکستان د خوشحالو د ارمانونو زلمي مونږ د غرونو پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد ډېر ښکلی او یو ځلې بیا ټولو ته هرکلی وایم او د پاکستان ورځ یو ځلې بیا ټولو ته مبارک. په دې ورځ زمین مشال اکثرا مطلب چټي ورځ دی که نه ټول په خپل کورونه کې ناست دي نو هیله ده چې تاسو زموږ دا خپرونه ګورئ ولې چې ایویټي خیبر چې دی هغه کله هم په داسې ورځو کې وروسته پاتې شوی نه دی چې څنګه په نور چینلونو باندې ښکلې په دې وخت کې پروګرامونه لایف ټرانسمیشنز وغیره روان دي همدغه شان دلته په ایویټي خیبر کې هم روان دي نو ستاسو ملتیا هم غواړو تاسو دغه ټایم میسیجز کولی شئ ولې چې موږ سره ښکلې میلمانه مهنور په شان کیوټ سکواش پلیئر دی ورسره مهوش او بیا ورسره ماشاءالله یو فیمیل ناولست دی چې د پاکستان ټول لومبی ناولست دی که نه تاسو او دوی په یو کال کې 3 کتابونه لیکلي دي چې کوم انټرنیشنلی منلی شوی دی او خلک یې ډېر زیات لوستي. آسیا ایمان جمیل تاسو چې دی یو خبره وکړله جی چې لکه د چوټۍ ورځ ده هسې زه د دې چوټۍ په حق کې نه یم لکه نه وه په کار زه یم چې په دې ورځ باندې زیات کار په کار څه وایې میډم دې باره کې تاسو څه وایه چونکې چټي هم یو نیچرل یو ډیزایر وي انسان ستړی شي یو نو روټین نه نو ډیفینیټلی او فیملی ته ټایم ورکول وي نو دیٹ از فاین خو هاویور چې داسې پاکستان ورځ وي نو ډیفینیټلی داسې د هم محفلونه بیا ډېر خوند لري ډېر خوند کوي دا خبره لږ مانه او د دې مهنور لږ تپوس وکړه موږ خو دومره چټۍ ته خوشحالېدو څنګه مهنور خوشحالېږي که نه موږ چې ماشومانو نو چې سکول ته به تلو صرف د اتوار چوټي وه اوس خو دوره د چوټي ده نو چې په هفته کې دوره د هغه چوټي شي یو به کې بلم شي نو بس بیا به پکې پاتې څه شو دا دی خو لیکن چوټي مزه بل شي یو چوټي وي که نه مشال او یو هغه عادي چوټي وي چې د جمعې په ورځو موږ به ورته دومره خوشحاله سکول لایف کې چې د کله بریک وشي او بس موږ وتښتو ها میډم درته ووایي چې لکه تاسو خپل چې کوم ایجوکیشن دی دا مو لکه څومره په اسانۍ سره حاصل کړی دی په سختۍ سره مو کړی دی ځکه چې لکه په انوایرمنټ کې ډېرې زیاتې داسې چې دی نو هرډلز انسان ته مخې ته کېږي نو که دغه خپله جرني راته لږه
چونکې موږ ګورو چې کوم زموږ زنانه دي نو هغوی ته اوس زما ایج کې چې کوم ماته مشکلات وو نو هغوی بیا تاسو ته به هغه مشکلات نه وو چونکې موږ لارې بیا آزادې کړې داسې چې کوم اوس تاسو ته مشکلات دي نو هغه دوی ته به نه وو بالکل او داسې چې اوس یس رو کمیږي نو ډیفینیټلی مشکلات خو ول ایجوکیشن حاصلولو کې او ډیفینیټلی خو زما فیملی سپورټیو وه زما فادر زما مدر هغوی ایجوکیشن ډېر خوښ وو بالکل خو بیا هم علاقې چونکې موږ پښتانه خو صرف د مور پلار نه یو ماما به مورې د تره به مورې د یو نو نیبرز به مورې بالکل او هغه مشکلات اوس هم موږ فیس کوو اټس ناٹ ایزي چیلنجز وي خو ډیفینیټلی چې موږ دا مشکلات تیر نه کو بزان نو زموږ ماشومانو ته یا نوې نسل ته بیا مشکلات مکه سے پاتې وي نو somebody has to take the step یو تن به سټپ په علي اصل میډم دا وایي چې لکه څنګه موږ دا ډېر دلته چې زموږ مېلمانه راغلي شاعران موږ هغې نه دا اورېدلی دي چې شاعري د الله طرف نه یو کیفیت دی چې په انسان تاریکېږي هر څوک کولی نه شي آیا رایټینګ کې هم دا خبره دی چې دا سټارټ نه تاسو کې دا ټیلنټ موجود و یا تاسو ورځ په ورځ پوه شو چې نه زما مهارت په دې کې دی نو زه به دې طرف ته لاړ شم بالکل ایگزیکټلی چونکې زما ما سټارټ د شاعري نه کړې ده زه خپله هم شاعري کوم پهله ما شاعري نو دا یو خو زما فیملی هم زما مور شاعري کوله زما چې کوم تروړیانې دي هغوی شاعري کوي نو هغوی کې دا ټیلنټ و نو ما انهریټ هم کو او بیا هغې نه بعد چونکې نیچرلی هم دا یو داسې ټیلنټ دی چې ډیفینیټلی هر څوک یې نشي کولی دا یو تا باندې الهام کېږي پاسه یو کیفیت وي چې هغې کې ون هیز ټو رایټ دا وي او که هغه رایټینګ مونږ ونه کو نو مونږ ډسټرب یو یو نو هغه مونږ کې مایند کې پاتې وي نو ډیفینیټلی دا یو هغه کیفیت تاری کېږي په انسان باندې او بیا هغه پن په خپله یو نو روان وي او هغه آیډیاګانې دا نه فلوټ کېږي دومره ډېرې راځي چې هغه په خپله یو فلو کې روان وي مونږ چې څنګه یو نو ویسټرن پویټري وایو وایي چې اټس یو نو سپونټینیس فلو اف ورډز نو یو نو ورډز ورت وایي او داسې څنګه غني بابا مونږ اورو نو ډیفینیټلی چې دا ډېر ډیپ خبرې وي او دنیا ته ډېر یو بل نظر سره ګوري یو بل لینس وي نو موږ ته ډېر یو نو رایټران پکار دي چې هغه نن سبا دور کې سپیسیفیکلی په دې باندې کار وکړي ځکه چې د دې رایټینګ په تھرو موږ د خلکو یو نو کردار ښه کولو کوشش کولی شو بالکل او بیا ستاسو په شان رایټر چې د زنانو په حق ولیکي د هغې حقونو د هغې ژوند کې څه خبرې دی هغې په اړه معلومات ورکړي نو دا موږ لپاره ډېر غټ خبره ده داسې ده چې په دغه ټولنه کې زموږ سره چې دی نو افغان باشندګان هم په ګڼ شمېر کې راسره اوسېږي په پاکستان کې د ورونو لکه د خویندو د یو بل سره چې دی لکه زموږ دلته کې ژوند روان دی یو در سره ناست دی نو خیر ته خو چې دی بس اوس زموږ خپل یې که نه ته زموږ ډېره خپل یې تاسو هم زموږ خپل یې بالکل په دې کې شک نشته دی قدرمنو په پېښور کې میشت افغان باشندګان د دغې ورځې په هکله باندې څه وایي راځئ چې ویې ګورو بسم الله الرحمن الرحیم زه وارث خان بوډ بازار نه خبرې کوم بوډ کې زما دکان دی د کپړو دکان دی او زه اصل ځای مې د افغانستان دی او زه په پاکستان کې پیدا شوی یم الحمدلله ډېر خوشحال یم پاکستان کې او الحمدلله موږ ته پکې څه ټینشن څه پرابلم نشته په دې کې شکر دی افغانستان ته هم ځو راځو هلته موږ ته څه مشکل نشته الحمدلله دلته الحمدلله زموږ ټول فیملي ټول رونه خپل خپلوان ټول د اوسېږو او شکر الحمدلله ډېر خوشحال یو پاکستان عوام نه پاکستان د پولیسو او د فوج نه د خلکو نه ډېر خوشحال یو الحمدلله او عمر هم الحمدلله ډېر ښکلی او ډېر ښایسته تېرېږي او کاروبارونه هم شکر الحمدلله زموږ ښه دي او ډېر الحمدلله خوشحال یو او دلته زموږ ورونه هم دلته پاتې کېږي موږ هم دلته یو زموږ خپل خپلوان تره زامن ټول هم دلته یو او فی الحال خو الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو دلته جی زما نوم دی میرویس او زه دلته پاکستان کې زندگی کوم ښه خوشحاله زندگی ده موږ ټوله فیملي دلته اوسېږي پیدایش هم دلته شوی دی ترونه ورونه ټول هم دلته ښه خوشحاله دي افغانستان ته هم تګ راتګ نشته ده فی الحال خو رشتې هم هلته ډېرې دي زما نوم همایون اقبال دی زه په پاکستان کې اوسېږم موږ ته هېڅ مسله نشته 14 اګست هم ښه صحیح مناوهو او د پاک آرمي ډېره شکریه ادا کوو مننه السلام علیکم زما نوم عمران دی زه 15 کال کېږي چې موږ راغلي وو پېښور ته کاروبار هم ښه جوړ دی او ښه خوشحاله یو 14 اګست هم مناوو او ښه خوشحاله یم السلام علیکم زه ریاض یم د حیدرآباد کې اوسېږم تقریبا د 15-16 سالو نه او دلته کې شکر الحمدلله موږ ته هېڅ مسله نشته تقریبا دلته کې هر ځای کې موږ خپل چې کوم فنکشن دی هغه موږ ښه په ازادۍ سره موږ مناوو دی کې موږ ته هېڅ مسله نشته او دغه شان نوروز زموږ چې کوم اوس ریسنټلی تیر شو نو دی کې موږ ته هېڅ مسله نه وه هر ځای کې موږ خپل ګیدرینګ کړی دی خپل پکې موږ کوم فنکشنز و هغه موږ ښه په ارامۍ سره ښه په خوشحالۍ سره او ښه
یو آرام او داسې هیڅ بغیر د یو مسلې نه موږ شو الحمدلله هغه منو کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد مجاهد ابراهیمي ده. د 12 کلونه تقریبا کېږي چې موږ پېښور کې اوسو او ما خپله فیملي چې را سره 2016 پورې موږ دلته فیملي هم وه. هغه نه وروسته زه د 15-16 کاله په پېښور کې ژوند کوم. الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یم. دلته خپل بیچلر چې زما هم ما خپل کمپلیټ کو بیچلر دلته او ریسنټلی زه د پېښور یونیورسټي نه MBA هم کوم. او بل دا چې موږ په پېښور کې داسې یو آزاده ژوند کوو، داسې په یو هغه سره چې الحمدلله په پاکستان کې په هر سیلیبریشن وي، که هغه 14 اګست وي که 23 مارچ وي، اني ډے وي، موږ په ډېر ایزي ډېر په خوشحالي سره موږ سیلیبریټ کوو یا لمانځو. دغسې نورې ورځې یوازې 23 مارچ موږ نه مناوو، داسې 14 اګست کې زموږ ښه ملګري دي، ښه ګاونډیان لرو. پاکستان نه موږ ته ډېر ښه ریسپانس راکول کېږي او موږ ډېر انډیپنډنس ژوند تېروو دلته په پاکستان کې او ډېر ښه یادونه دلته لرو. چونکې چې زما پیدایش هم دلته شوی دی، بلکې زما د پلار پیدایش هم دلته شوی دی، نو موږ ډېر فخر سره دلته اوسېږو. ډېر یو ویاړ لرو چې په پاکستان کې موږ داسې ژوند کوو او داسې خلکو سره چې موږ پوره هر د ژوند هر سهولت دلته موږ ته موجود دی. او انشاءالله دغسې چې څنګه هر رنګې ایونټس راځي د پاکستان موږ یې ښه په زړه نه مناوو. د خیبر سهر دا 23 د مارچ سپیشل خپرونه ډېر ښکلې روان دی او د دمې نه مخکې څنګه چې تاسو د افغان کډوال چې دلته اوسېږي د هغې میسجونه تاسو واورېدل چې پاکستان دپاره څومره نیکې هیلې لري. دا ما په آغاز کې هم مینه مشال وویل چې دا نه صرف پاکستان خلکو دپاره د خوشحالۍ ورځ ده، بلکې دا څومره چې دلته مهاجرین خلک اوسېږي دلته هغوی ټول خوشحال دي ولې چې هغه ټول ته یو سرپناه، یو شلټر، یو چت میلاو شوی دی. میډم تاسو څه ویل غواړئ د افغانانو په اړه؟ لکه دومره ښې هیلې لري، ستاسو خپله څه رای دی چې کوم افغانان دلته اوسېږي؟ لکه زمونږ خپل ورور خور موږ ټول یو په شان یو. جی بالکل، چونکې موږ وایو چې دنیا یو عالمي برادري ده. بالکل بالکل. نو ډیفینیټلی د برادري کې به موږ خپل چار چاپېره ښه تعلق ساتو، خاص طور کې خپل چې کوم زموږ ګاونډ دی هغې سره به موږ تعلق مضبوط ساتو، چاہے هغه جمهوري تعلق دی، چاہے هغه سیاسي تعلق دی او چاہے هغه نور تعلق وي. نو ډیفینیټلی هغه چې مضبوط وي، موږ یو بل خیال ساتو، موږ یو بل قدرمند یو، نو موږ به ترقي کوو. او دا ډېر دې کې شک نشته چې کوم زموږ افغان کلچر دی، زموږ کلچر دی، هغه یو دی. هغه کې سیملیرټیز دومره ډېرې دي چې موږ ورکې کنفیوز شو چې دا پاکستاني کلچر دی که دا افغاني کلچر دی. ټول پښتانه یو. صحیح خبره ده. زموږ ژبه یو ده. نو ډیفینیټلی زموږ خپلو کې مینه هم ډېره ده او ډیفینیټلی دا مینه نور هم مضبوطول پکار ده او دې سره دا زموږ د ملک او قوم ترقي راز دی. میډم زه یو تعریف هم کوم او یو پوښتنه هم کوم. تعریف دا دی چې ماشاءالله انګریزي، اردو او دغه شان پښتو ډېره سلیسه هغه مزدره. خو دا راته ووایې چې ما کتلي زمونږ یو المیه دا هم ده چې موږ په پښتونخوا کې اوسېږو خو پښتو راله نه راځي او بیا چې د انګریزي ادبیاتو سره څوک ډېر زیات نږدې پاتې شي نو هغه ته بیا خپله پښتو دومره سلیسه هغه نه یاد. ستاسو پښتو ډېره زیاته صفا ده، د دې وجه څه ده؟ ډېره مننه، چونکې زه پښتانه یم او چونکې زه به ستاسو د خبرې سره لږ شانته اختلاف لرم او زه به وایم چې زموږ پښتانه چې کوم وي چې هغوی انګریزي ډېره ښه وي نو هغوی پښتو سره هم ډېره مینه لري او چې کوم اردو کې ورته لږ مشکل وي هغه موږ خوله ستړې کوي، زموږ قومي زبان دی ډېر عزت یې کوو خو موږ ته پښتو ډېره پریکټس نه وي خو موږ چې پښتو سره ډېره مینه لرو. دا خبره ما په دې کنټکسټ کې وکړه چې موږ اکثره وخت داسې قدرمن وشي چې هغه خپل
تاریخ یا هغه خپله پېژندلو مونږ ایره کو مونږ د نورو الفاظ دومره سیوا وایو چې هغه خپل ټکي رانه بیا چې دی نو دغه شانتې هیر شي نو زه دا خبره په دې باندې کوم بالخصوص د لیکنو په وخت چې راشي لیکل خو بیخي زیاتره وخت خلکو ته مطلب پښتو کې ډېر زیات ستونزه دی ورسره اردو کې هم مسلې وغیره نو تاسو څنګه یې پکې زه اوس د دې حکومت بدایو اقدام دا قدم ډېر زیات سراهوم یا ډېر زیات اپریشیټ کوم چې اوس زموږ چې کوم خپل مورنۍ ژبه ده نو دا تعلیم کې مطلب لازمي کړله چې دا لازمي وي او موږ د هغې لیکل زده کوو موږ د هغې ښه طریقې سره ویل زده کوو نو مچال خبره ډېره امپورټنټ ده او دې سره زموږ ژبې سره زموږ کلچر دی او زموږ خوبصورتي ده زموږ خپل یو پهچان دی نو ډیفینټلی موږ ته پکار دی چې خپل ژبې له هماغومره اهمیت ورکړو مکه سې هغې بالکل مهوش بس وایي مهوش لکه ستاسو په شان ماشاءالله ډېر داسې قابل نجونې وي شته و خو بیا د وخت تېرېدو سره چې دی هغه بالکل غایب شي یا خو واده وشي یا هغه نه نو واده وشي که نه ایمان میډم پې چې دا درې کتابونه لیکلي دي همدغه وایي که نه چې ماشومه پیدا شي اول غم دی چې واده وشي یقین وکړه د هلک چې پیدا شي که نه اوهو نیاز خان صاحب زه یم چې په 3 هفتو پورې خو د خپلو خپلوانو د راتګ سلسله نه بندېږي بالکل دا وي او جي راځه او 500 وږده راځه او جي 1000 وږده او چې جینۍ وشي خیراتونه بیل ورسره وي هغه پلار چې دی نو بېله داسې په سایډ باندې تېرېږي هغه مور چې دی نو بېله یو د بېعزتۍ شانتې خو بیا چې کله د مانور په شانتې ښکلې غاړې ته راشي بیا چاته وي دا زما لور ده بالکل نو مهوش څه ګڼې تاسو الله مکه فیوچر کې داسې مطلب په تاسو باندې بندش راسي څه ستونزې مخامخ شي تاسو څه ګڼې آیا تاسو خپل مینه چې دی د اسکواش سره همالته ختموي تاسو به هم غایب شئ یا نه نه دا خو مطلب مینه خو یو ده سپورټ سره دا خو به انشاءالله اخره پورې مطلب قایمي اور دا کوم خبره چې تاسو وکړه چې جینکو له دونه دلته سپورټ وغیره نه ملو کېږي او دا پښتون مطلب پښتون کلچر کې بالکل کلچر کې دا ده چې جینکو له دونه مطلب دا جینۍ ده دا اور دا بس ضرب واده به شي خو زما ابو مونږ په خپله 4 خویندې یو ورور مو دی او دا دی چې زمونږ 4 خویندې له کم سپورټ کم عزت کم مینه هر څه میلو کېږي زما ورور ته ماته ښکاري نه میلو کېږي واه ډېر ښه د پلار د داجي لپاره خصوصي ډېر هسې مونږ دا نه وایو چې وروریانو ته مینه میلاو نه شي یا سپورټ میلاو نه شي خو نجونو دپاره دې دپاره پکار دی چې دا یو میسج هم دی هغه کسانو ته چې نجونې هغې باندې یو بوج په شان ښکاره کېږي څنګه نیاز صاحب تاسو په دې هکله څه ویل غواړئ پلار یو داسې سرمایه هغې ته ټول بچي یو رنګ وي بالکل دا خو وي خو پښتانه چې په ځینو خبرو کې وروسته پاتې وي نو هغې کې غټه وجه ده پرده او پرده د زړه پکار ده د مخ نه د هغې وړاندې ته لکه ډېر سټوډنټس هلکان جینکۍ هغې میوزیک زده کوي حالانکې زه په میوزیک کې په ایک پرپ کې مثال دی او هغوی دا کوشش کوي ته موږ ته میوزیک نو زه دا تعلیم به دا نور څنګه چې د دې لاره بدله کړه نو زموږ په دې نړۍ کې چې څومره نوی نسل راځي بیا د دې بچي زموږ دی هغې به دا ټول تعصب چې کوم ما تاسو ته موسیقۍ چې پاکستان آزاد شو نو هغه ذهني غلامي ختمه کړل عام خلکو ته ورسېږي هر څوک ورته معلومات تعلیم هم د ذهني غلامي ختمه کړي ټول خلک به د سپورټس او د فن طرفه چې څونه صنفونه دي انشاءالله د هغې طرف به راځي خو تعلیم ضروري دی او دا د پرمختګ ملکونو هم دا یو نښه ده چې تا کې څه استعداد ده هغې ته په سپک نظر نه ګوري بلکې هغې ته ډېر زیات احترام کوي دا ستاسو په لاس کې چې څه دی دا یو سیکنډ که نه دا چې لاس کې تاسو څه انسټرومنټ هم اغوستی دی مطلب دا ګوته کې تاسو نو داسې دې سره لازم وي دې نه بغیر نه کېږي دا ګوته دې څه دې نه بغیر کېږي دې ته مضراب وایي بلکې دا د دې لازمي شرطیه دی نه چې نوک وي بیا نوک سره دا کار لکه سړي ولې لکه سړي هم نوکانې نو ما اکثر چې موس کې زه داسې ګوته اوچتوم او د چا راته پام شي ما ته حساب مونځ نه کېږي اکثر یې کړي داسې ده زه د ستاسو د ټولو په علم کې یو اضافه بل هم کول غواړم ښه چې نیاز خان چې دی نو د پېښور په 2-3 سکولونو کې زما خیال دی باقاعده ډول د موسیقۍ زده کړې ورښایي ډېر ښه ماشاءالله دغه شان چې دی هغه مختلف قسمه د سکولونه شته که نه هغې چې دی د موسیقۍ په هکله باندې د تعلیم یو دغه شانتې سلسله هغه جوړول غواړي د میوزیک د تاریخ نه خلک خبرول غواړي نو زموږ نیاز خان چې دی نو هغه که د موسیقۍ بدله موسیقۍ ته ځکه خلک نه راځي چې ته پته نه چې میوزیک څه شیز دی
نو میوزیک سمپلی خبره کوم دوه قسمه موسیقي ده یو پکې دی نعتونه وایي یو پکې موږ سندرې وندي چې کوم نعت وایي هغې ته لگژري سنگیت وایي او دا موږ چې کوم دی ته شاستري سنگیت یعنی صوفیانه سټایل ډېر ښه یا صاحب ستاسو په دې بیا سټوډنټس کې نجونې هم شته یا نه صرف هلکان دي تقریبا 3 هلکان دي نو یو پکې ستاسو سره چې هم کوشش کوي حاسب بھائی زموږ پروډوسر صاحب ډېر اواز دی حاجي ډېر ښه ټیمپو ډېر ښه سا دوی هم دي او اکټریس کې هم پکې شته چې سیکرټ دی هغې مې زده کوي او ما دا ټیم نه دی ساتلی چې خامخا زه به د هغې نه څه موافق نه مې چې زه څونه کړېدلم چې دوی ونه کړي ډېر ښه ډېر ښه نو استاد محترمه زه یم که د خپلې غاړې یو ښکلې ملي نغمه راته وړاندې د استاد نذیر ګل کمپوزیشن دی زما استاد دی آصف بھائی هم شاګرد دی زه هم شاګرد دی نو 2009 کې موږ یو ملي نغمه ریکارډینګ کړې وه بلکې د خیبر ټي وي دپاره صحیح نو هغه ټي وي هغه نغمه تاسو ته ضرور بالکل وړاندې کړئ زین الله شاعر دی یادول لازمي زین الله زبردست زین الله کمپوزر زما استاد دی ډېر ښه بخبل خاور باندې ځان قربان نوما د خپل ځان قدر کوما دا زما ایمان دی دا زما ایمان دی دا زما ایمان دی دا زما ایمان دی په خپل خاوره باندې ځان قربانوما د خپل ځان یې زه ډېر قدر کوما ټولې پاکستان دی ټولې پاکستان دی का पंजाब दे ओ कसिन बलोचिस्तान दे ख्वाद का पंजाब दे ओ कसिन बलोचिस्तान दे दाटो जमुंगियो मल्टे ओ चमनियो गुलिस्तान दे मालियार ददी चमनिया मा गुलना बकरमा मालियार ददी चमनिया मा गुलना बकरमा दा जमा ईमान दे दा जमा ईमान दे पाकिस्तान दे बोले पाकिस्तान पाके खौरी खुली खलक पैदा करी ओ जमुंदे पाके खौरी खुली खलक पैदा करी पशांद अब्दाली पलिगी किलो बवली आवाज द मोहब्बत बहार सीमा परोमा आवाज द मोहब्बत बहार सीमा परोमा दा जमाई मान दे दा जमाई زمون د تورې شلنګ د هر چا غوږ ته رسېدلې
او زمونږ د تورې شرنګ د هر چا غوږ ته رسېدلې زمونږ د نن غیرت د دنیا خلکو دې منلې شاعر زین الله جان حقیقت څرګندوما شاعر زین الله جان حقیقت څرګندوما دا زما ایمان دی دا زما ایمان دی دا زما ایمان دی دا زما ایمان دی په خپله خاوره باندې ځان قربانوما د خپله ځانه یې زه ډېر قدر کوما ښکلی پاکستان دی دا زما ایمان دی ښکلی پاکستان دی دا زما ایمان دی ښکلی پاکستان دی دا زما ډېر ښکلی ډېر او زه د طبله نوازونو ته هم ډېر زیات ستاینه د دې کوم ډېر ښکلی وکړ ماشاءالله غږ هم ستاسو ډېر زیات ښکلی دی ډېر په موږ ښه ولګېدل وختي چې دې زما خیال ایمان میډم څه ویل یو نو که څه داسې ویلی شی نو خوند به وکړي ډیفینیټلی زه به وایم چې یو نو دا ورځ داسې ده چې د دې یو نو زموږ چې یو نو دس ډے او چې کومه دا ورځ ده د دې د هغه حیثیت سره یو نو د دې you know د مناسبت سره چې کوم دا ګیسټس ناستي او چې کوم تاسو موسیقار دي او چې کوم طریقې سره دي د خپل هنر ظاهروي نو ډېر فخر مقام دی زما لپاره ډېر خپل خبرې هم کوي استاد صاحب او ډیفینیټلی تاسو چې کوم قسم کې مهنت کوي نو دا زموږ د ینګ جنریشن لپاره انسپریشن دی هغوی دې نه عزت کړه وکړي هغوی خپل ژوند کې مهنت وکړي او مخکې لاړ شي بالکل خپل هوسټ ته هم ډېر زیات زه خوشحاله یم چې کوم طریقې سره تاسو هوسټینګ کوئ نو دا هم یو نو هنر دی او دا هم یو زموږ ملک قوم مطلب تاسو یوت یې نو زموږ مطلب زموږ چې کوم خیبر پختونخوا دی او کوم پېښور دی کې دا هنر کمی نشته بالکل او دا ډېر زیات موږ هم خوشحالېږو ستاسو سره کتونکو پروګرام ډېر ښکلی روان دی خو داسې به وکړو چې د دمې نه بعد چې بیا به موږ راځو خو دمه اخلو نو ماته لګي داسې چې میوش یا مانور چې دی هغې په ډیبیټس وغیره کې هم حصه اخلي نو په دې به موږ نور هم خبرې اترې کوو دمه اخلو چېرته مزې موږ سره اوسئ جیوې پاکستان کتونکو یو ځل بیا هرکلی ټولو ته او څنګه چې د دمې نه مخکې موږ دا خبرې کول چې دا دوه ماشومان چې کوم سکواش پلیئرز دي دې نه علاوه مهنور ماشاءالله چې یو ښکلی ملي نغمه هم تاسو ته وړاندې کړل دا په سکولز وغیره کې چې دی نو ډیبیټس کوي هغه هم د انګلیش لینګویج ډیبیټ نو مهنور ماشاءالله تاسو خو ملټي ټیلنټډ جنۍ یې جی بس زه سکول کې ما خپل سیکشن او کلاس دواړه ټاپ کړي ماشاءالله 97.5 باندې ډېر ښه ډېر ښه او پوښتنې خو ډېرې دي اوس زه یو ډېره ناشنا پوښتنه لرم دا راته ووایه چې دا پراټې دې ولې دونه خوښېږي پراټې نه زما ټول زیاتې خوښېږي نن د څو پراټې خوړلې نه دا تپوس ته مه کوه نن دوه ماشاءالله ماشاءالله دا یې که نه میډم لکه ګوره د انسان په ژوند کې مختلف څیزونه خوښېږي د ماشوموالي نه داسې کم څه که نه خو لکه د دې اوس دا ډېر لکه عجیبه خوښي ده چې زما لکه پراټه خوښه ده پراټه زما هم ډېره خوښه ده او بیا په کار هم ده چې لکه د ماشومانو څه خوښې میندو ته په کار دی چې هغې نه منې کوي نه چونکې هیلدي خوراک هم دی کورنۍ دی او دا ډېره ښه خبره چې دوی جنک فوډ یاد نه کو زه ډېره خوشحاله شم دی کې هم یو نو چې دا یو چینج خبر پراټه یاد کړه نن سبا ماشومان وي برګر مې برګر او چپسونه نومونه اخلي بالکل نو دا ډېره هغې کې فایده نه وي او ګټور څیز داسې کار به کوو چې امي ته به دې ووایه که نه چې زما د الو پراټې خوښې زما ډېرې خوښې دي ټیک ده که نه او ګوبي پراټه نو نه ګوبي پکې څنګه ولې ما خوړلې ښکلې ښکلې روګن
خدای پاک دونه ښکلي ښکلي الوګان پیدا کړي ته پکې ګوپیان باندې ولې ګوبي او کدو هم ښه دی شلغم پراټه هم ما خوړلی دی ټول مزه کوي سبزي هر یو سبزي چې دی هغه ګټور شي زوی دی نه به د ټیپرو پراټه کې او بالکل او ما نه به د الو کې کله ما ته پخوله که نه نو ما پرې د پاسه دا ګیلاس کې خو دا ډبې وګوره چې بیا را نیموړه که نه نو بېله بېله به یو نوړی سره نو ته به داسې کار وکړې چې سټېډیم ته به چې دی ته ځې که نه نو بس کور کې به پخلی وکړې او ایمان میډم چې دی نو دا هم د ځان سره کړو نو هلته کې به یو ښکلی ماحول هم را جوړ کړو بالکل د څه د پراټو پارټي وي ټیک وه او زموږ ملګري هم راشي هلته کې بالکل مانو هسې دا پراټه جوړول درته راځي کله کړی دی ټرای ماشومان ډېر علاقه لري ډېر زیات شوق لري دلچسپي لري او زه ماته ویم خو هغه وایي کوه چلې زده کوه خو لږ ساعت لږ عمر دې تېر شي بیا چې عمر دې تېر شي ګوره دا بیا به چلې زده کړې بیا به ماله پخې بیا به په ما په شان به وي چې اوس هم پراټه کوم هغه ګول خو نه راځي پته د کم شکل راځي شکل هم نه شو دا چې څه پخېږي که نه دا چې څه پخېږي نو یا تېنه د پاکستان نقشه جوړېږي یا تېنه د مالدیپ نقشه جوړېږي بالکل همدغه شان دا د نقشې جوړي ښه نو اوس داسې کار کوو مانوره چې ستا نه یو ښکلې بله ملي نغمه اورو صحیح ده نو تا د استاد سره کمیونیکیټ کړې ده چې کومه به ورته وایې ته ورته ووایه मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार हाँ लगे हुए हैं कोई तो पता भी लगी मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं मोहब्बतों की ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन زبردست ډېر ښکلی او د دې اواز بالکل روان دی هغې کې بندش سم رانغلو ساه یې بند نه شو څنګه نیاز صاحب پرفیکټ جاری وساتله که سنګینګ نه کوي یو بهترینه ناتوانه خو به وي داسې کار به وکړي مې شو چې دې طرفه ځې نو د بادشاه خان چوک کې میلاویږي او خو ټیک ټاک یو ګېډی سپیرني به واخلې بالکل دا خبرې وکړو نظر ونشي دا خبرې ډېر ښکلی وکړه امین مشال نظر لګي هم میوش دا ووایي چې کله ته سکواش وغیره پلی وغیره کړې او په هغې کې حصه اخیستلی دی داسې کوم میچ مو چې هغه مطلب تاسو وایي چې او یار په دې کې خو ما ډېر غټ کار کړی دی او هغې نه تاسو خپله خوشحاله یې دا دا کله چې مونږ خو لا جونیئر یو کوم زموږ سینیئرز دي هغه مونږ غواړو چې بیټ کړو نو کله چې نیشنل میچز دي نو زما سینیئر سره میچ راشي زه نور هم خوشحاله شم زه به زده وکړم چې میچ راشي زه دننه شم ماله پیرنټس دوانه زما ناست زما بھائی ما ډېر سپورټ کوي هغه ناست دي ټولې خوریانې ټول زموږ کم ګرلز دي هغه مونږ سپورټ کوي ناست دي او بیک اپینګ راته کوي چې کم آن دا ده چې ها او زه بس محنت وکړم هم بېلم زه هغې ته خپل هار نه ویم زه ویم ما وګټله ما سینیئر نه دونه پوینټس واخیسته دونه محنت وکړم دا زما بالکل دا وګوره امین مشال لکه دا یو ډېر ښکلې خبره وکړل چې زه خپل سینیئر سره چې کله میچ کوم زه نور هم خوشحالېږم چې زه هغې نه به نور څه زده کوم د انسان چې غورځېږي که نه دا د بیا راپاسېدو لپاره غورځېږي اوس که دته د بیا راپاسېدو هنر ورځي خو دې به راپاسي او که دته دا هنر نه ورځي او نه ورته چا ښودلی دی نو دوی همدقلته کې غورځېدلې پاتې شي او دی په یو سټیج کې پاتې شي نو په یو سټیج کې نه دي پاتې کېدل په کار خپل ماضي کې که ستا ډېر هم داسې غلطۍ وي نو په هغه غلطو کې کله نه کله موږ نه دا غلطي وشي چې موږ هغې کې ډېر سټک پاتې شو بس موږ په هغې کې پاتې شو چې نه یار لکه دا نفرتونه دي او دا چې دي نو دا زما سره په ګیر چاپیر کې دا او دا ډېرې مسلې نو موږ هغې کې کله نه کله ډېر زیات هغه
انخطې پاتې شو نو هغې کې انخطېدل نه دي پکار کوم انسان چې وغورځېږي نو پکار ده چې هغه ته د بیا اوچتېدو حوصله د کور لخوا میلو شي د ټولنې لخوا میلو شي او یا د خپلو استادانو لخوا میلو شي بله د سکواش په هکله باندې یو خبره کومه چې دا د جنکو دپاره ډېر زیات سکیور ګیم دی میډم دې باره کې څه وایې چې لکه زما په خیال چې لکه گیمز نورم ډیر دي خو د جنکو د پردا ډیر سکیور دی بالکل بالکل او چونکه انډور هم دی او چونکه بل د دې خبره چې د دې ور سره پرسن ایکسپیرینسز هم دی او بل دا چې سپورتس چې هر یو سپورتس خو چې پیشن سره جنې کې کوي وی هاف آرچري او تیراندازي کوو او ډیر خپل مخبل هم لګ ټایم کې کړي وو او ډیر خپل جنکو د پاره ډیر ښه گیم دی خان سره جی بالکل بالکل ما خپل هم کولو نو دا چې دا گیمز دا سپورتس چې کوم دي دا زموږ بلکې مذهب هم حصہ دا تیراکی کول بالکل او یو نو چې موږ تیراندازي کول سوري ان تیراکی کول هم سویمینګ هم نو دا د کې جندر نشتا دا یا خزه کوي یا سړی کوي دا جندر فری دي بالکل او هر چا ته پکار دي چاہے هغه کم جندر هم دي چاہے خواجه سره هم دي یو نو چې سپورتس کې ځان ان کی او مخ کې پکې زیه چونکه ایموشنز هم کنټرول کوي چونکه تاسو له یو ویژن هم در کوي او دس از ویری پوزټیو بالکل بالکل یقینا هم دا الماس استاد ته وګورې زو الماس استاد رانه ګورې خفه پاتې نشي او د سینې چې ګورې ګیلې د ځان سره یو څه څنګه تاسو دا میډم هم ډېر ښکلې خبرې وکړل چې دا په سپورتس کې یا په هر کار کې جنډر نه وي لکه دا نه وي چې هلک دی یا ذات پات پکې نه وي پکې لکه څنګه بس دا هغه سړی دی چې څوک محنت کوي څوک خواري کوي دا بالکل خلکو په دغه موسیقۍ میدان کې زموږ چې څونه لکه زنانه او دغه شانتې سندرغاړي دي هغه راشي ګورې په لږ وخت کې څومره ځان وځلې نو د استادانو د کومه حوصله دا چې دی دا په هر ځای کې پکاري استاد محترم څه به راته وړاندې کوئ جی وطني ټپې به وړاندې کوه ټپې خو د ټپې نه مخکې به یې کار وکړې چې ته به په جیوې پاکستان باندې ورشئ موږ به یې وړه شانتې دمه والو او چې راشو بیا به صرف ټپې یې وړو ټیک شو کتونکو یو وارې بیا هرکلې د پاکستان ورځ ده او د پاکستان په مختلف حصو کې دا ورځ چې دی مین مشال په ډېر ښکلي انداز سره لمانځل کېږي او څنګه چې تاسو ګورئ زما لاس کې دا د میټایي پلیټ دی نو وختونه مې ورته خیال و مین مشال ما وی همداسې دلته پروت دی ستا ورته خیال و په ما کې مې تورې نورې تېرې شوې ما چې دا پروګرام به کله ختمېږي تېر شوی خو دی خو کتونکو پټ پټ راتلل یو باغستر کېناستل یو باغستر کېناستل خان لالا پکې لا غوسم شو ویل که څه کوي لګه خو باقي بالکل نو دا به زه یو خپل مېلمانه ته وړاندې کوم چې خوله چې دی خواږه کي ولې چې په دې ورځ د خوشحالۍ ورځ دی نو د خوږو ورځ دی که نه ښکلې باران او قیسې او الله یې زمونږ کیوټ شان مانور به م واخلي زه ګورې لږه والا پراټه وړه پکې ځای پرېږده او دا هنرمندان ګوره دا هنرمندان ګوره خواږه هم نه خوري دې کې دا یو کاري دا په خپله دونه خواږه چې ساحل او رفیقه دا ګوره تاسو ګوره دا خواږه لږ ډېر وخورئ د لاسونو خواږه هم ګوره ډېر دی ډېر خوند یې وکړه او نه ولې فضا به یې تاسو اوسېدې نو څنګه خواږه نه خورئ نه ولې نه ما وختي داسې کوم قدرمنو چې خواږه هم ویشلی شول او زموږ چې دی دغه محفل یا دا نننۍ ورځ بالکل د انسان په ژوند کې مختلفې ورځې راځي هغه د کویدن وي هغه د واده وي هغه دغه شانتې په کور کې د حقیقي پروګرامونه وي خو بیا په ټولو کې یعنې چې کومه
د وطن د ازادۍ او د دغې په هکله باندې کومې ورځې دا ماته یو بل هغه احساس راکوي یو بل روح ماته رابریخي او داسې ورځې قدرمنو زموږ یادګار څنګه پاتې کیدی شي دا ورځې داسې یادګار پاتې کیدی شي چې مونږ او تاسو زلمي یا مونږ او تاسو زما ډېر داسې مشران میندې به چې دي هغه دا وخت پروګرام ګوري ډېر سپین روبه مشران به دا پروګرام ګوري چې هغه په خپلو کشرانو باندې دا زور راوړي یو خو د ښو اخلاقو د زده کړې د ښه تعلیم د زده کړې بیا ورسره د بوټو د نالولو یو پریکړه که مونږ نن وکړله چې دا پروګرام څومره ملګرو کته او هر ملګری یو بوټی که هغه په 10 15 شل روپۍ باندې دغه شان په نرسرۍ کې به میلاویږي او هر ملګري د خپلې برخې یو بوټی هم وکړه نو یقین وکړئ دا د جنت او دا د ګل په شانتې ښکلې عزیز وطن پاکستان دا به نور هم چې دی نو د ترقۍ په لور باندې روان شي او نیاز خان چې دی نیاز خان د صدقې جاریې خبره وکړله ورېږه لا به خبره نه کوي نو د صدقې جاریې او بیا د بوټو د نالولو آقای نامدار حبیب کردگار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته بوټي نالوه تر دې چې که په تا باندې قیامت هم راشي که قیامت هم د باندې راشي نو بیا هم بوټي نال کوه نو پکار داره چې مونږ او تاسو د خپل ځان دپاره دا ټولنه او دا وطن په خپله ښکلي کړو مونږ له به چې دی دغه شانتې بل کوم پیغمبر نه راځي مونږ له به بل څوک د اسمان نه راځي مونږ به اوس په خپله په دغه کې روړاندې کیږو او د دې ټولنې خیال به ساتو او دا تاسو چې څنګه ناستې او بهر د ښکلې نرۍ باران وریږي دا هم د دې بوټو په برکت دی خدای مکړه چې دا بوټي کله ختم شي نو په موږ باندې دا رحمت باران چې دی دا به ختم کړی شي او مشال څنګه چې تاسو ډېر ښکلې خبره وکړل بوټي نال کولو په اړه نیاز صاحب لکه یو خو بوټي خلک نال کوي دا ډېر لوی خبره ده خو بیا چې بوټي که تاسو نال کولی نه شي کتونکو نو په هغې اوبه خو وشیندلی شي اوبه پکې واچوئ نو دا هم خپله یو صدقې جاریه ده بس لنډیز داسې وایم چې د حکومت چې دی نو ډېرو ځایونو کې بوټي وکري نو د بوټو د کرلو نه پس هغوی ورسره یو چې دی لکه لیکل چې بوټي مونږ وکرل صرف اوبه ورته تاسو واچوئ ډېر زیات خوند وکړه قدرمنو ستاسو ډېره زیاته مننه کوو او د خپلو راغلو ناستو مېلمنو په هغې کې چې دی نو آسیا جمیل ستاسو ډېره زیاته مننه کوو مهوش خوراکې ستا ډېره زیاته مننه او مانونه ستا خو د ټولو نه ډېره زیاته مننه او استاز الماس استاز دغه شانتې زموږ چې دی نیاز خان استاز نور را سره په طبله باندې ناست ملګري تاسو ول غواړئ غواړم چې د قرارداد پاکستان 1940 منټو پارک چې کوم منظور شوی دی نو د هغې د برکته نن موږ په یو آزاد مملکت کې ناست زبردست چې څه هم کوئ د مونځ د عبادت د الله نه پس والدینو له ټایم ورکوئ ډېر ښه او هغه کسانو زیات عزت کوي چا چې د غلامۍ دور لیدلی دی ډېر ښه د هغې نه ډېر څه حاصلولی شي د مشران نه ډېر زبردست د خپلو کشرانو حوصلې زیاتوي څنګه چې دوی دي بلکل او میوزیک څوک زده کوي زه تیار زه د استاز اړخ وطن د مور او پلار خوږ وي وځکه هر وخت په نغمو کې یادومه وطن زما زه د وطن یمه وطن خپل وطن باندې به ځان قربانومه د پاک وطن هزار کې نو او علام اقبال ورله لیدلي و خوبونه زما وطن کې امن ډېر دی که ډېر دی نو او د غم اذان پکې غمونه ټولوي که د وطن په ننګ شهید شوي
تار د زلفو به کفن درته ګنډمه ستا ته به مینه ټوکې ښکاري او ښکاري او زه د وطن په مینه ځان قربانومه د شاه زلمونه پوره نه شوه نو ګرانه وطنه پښتنې به دې ګټینه او زما د زړه کترې دې پرې کړې نو زما د زړه کترې دې پرې کړې نو په شهیدانو باندې وشیندې ګلونه و جانان خپل وطن ته راشه او راشه جانان خپل وطن ته راشه خلق ډیر دی پی آباد خپل کورونه و په بل وطن مې پیرزو نه یې او که نه یې او که د نوکرو رسالې در پسې ځینه خدای چې ته د خیره راغلې نو زما د سترګو نه دې وړې دي خوبونه او دا ازادۍ به زه نارې نارې کړمه سر وړې د خپل وطن نارې وکړمه د کمې پیدا کما و خبرې لنډې لنډې وایا وایا او د لارې سر دې څو بځې څو برازي آزادي دې مبارک شنو مبارک شنو یا خیبر کی بھی دے سلامی ور پیش کوي دا کار دا دې خدای قایم لري قایم لري او د خوشحالۍ مصري په ځای کې ورکومئ
زه چې دا داسې مصري وایم او خیبر ټي وي په فرمایش راغوستی یمه دا قرارداد مبارک وي ګرانه د پاکستان مدام به تل صفت کومه بیا به د نوم په خوله وانخلمه و دا ستا ظلمونه به تر عمره یادومه او وړوکی نه چې شرمېږي او په جار نارې که چې مین در باندې یم